لپاره مکان ثابتي کافر دی که مسلمان؟ کافر. ها او تاسو نوم دی؟ زما عباس نوم دی. ستا عباس نوم دی تر 400 او اهل حدیث جماعت سره تعلق ساتي. بالکل. څوک چې د الله پاک د پاره جسم ثابتي دا سړی کافر دی. او د الله د پاره څوک مکان ثابتي دا کافر دی. جسم ته کوم اصطلاح دی؟ لفظ د جسم نه بالکل. یو سړی د الله پاک د پاره لفظ د جسم استعمال کی چې د الله د پاره جسم شتا دا سړی مسلمان دی که کافر دی؟ کافر دی. ماشاءالله د نر بچي. او یو سړی د الله د پاره مکان ثابتي دا سړی کافر دی. او که یو سړی چې د الله د پاره مکان عرش ته او عرش ته الله د پاره مکان اومني کافر دی که مسلمان دی؟ څوک دا خبره کوي چې او عرش له پر مکان سره به کافر کیږي. جزاک الله. څه نو وي کنه الله عرش پني نه عرش منی خو عرش نه علاوه سره دا وي چې عرش ولا مکان دی. دا سره کافر دی بده. ماشاء الله د نر بچي. ها ان شاء الله تا په دې وخت کې مختصر وخت کې د دې یو ویډیو مخ تراشي چې تاسو اهل حدیث او غیر مقلدین جماعت د الله د پار لفظ د جسم استعمال کړی دی. غټ مولاخه یو مولا دی شیخ عبد الله فانی چې دا غي تفسیر مصحح دی ابو محمد شیخ امین الله کونړي یو د الله د پاره لفظ د جسم ثابت کړی دی. لفظ د جسم او دیم به تخیم غالبا وحید الزمان دی غلی کی و مکانه العرش